الطلاق مرتان طلاق رجعی دوزل دی فامساکم بمعروف پس بیا یا ساتلی خپ عزت باندې او تصریح باحسان او یا پر خودلی په خې طریقې ولا يحل لكم او ندی جائز تاسو د پاره ان تاخذوا چې واخلې تاسو د دینه مما تیتمون شیئا هغه مال او مہر نه چې ورکړی تاسو دیتا زرهم الا يخافا هم اگر کچری یرید د خزا او خاون الله یقیم حدود الله چې دی با پورا و نساتی احکام د الله په خپل میانس کې فین خفتم کپویده تاسو اے مشرانو الله یقیم حدود الله چې دا دواړه نشي ساتل احکام د الله ولا جناح علیهما پس نشته ګناه په دې دواړو باندې فی مفتدت به په حق داغ مال کې چې دا خزه ځان خلاصي پاغي سره تلک حدود الله دا د الله احکام دی او پابندې دي فلا تعتدوها نزیاته مکوې د دینه ومن يتعدى حدود الله اسوک چې زیاتې کوي د الله د احکامنا اولئک هم الظالمون نوم دا کسان ظالمان دي فین طلقها پس کچره طلاق ورکړو په دریم ځل فلا تحل له من بعد پس نه د جایز دا خزا د لپاره پس د دریم طلاق نه حتا تنکح زوجا غیره ترغه پوری چې دا په خپل نکاح کې چرته د بل خاون سره فإن طلقها پس کجری طلاق ورکړ دی لرا غدویم خاون فلا جناح علیهما پس نشته ګناه په دې دواړو باندې ان یتراجع کبیا یو بل ته واپس کیږي ان ظننا کدی خګمانو ان یقیما حدود الله چې دی با پورا ساتي احکام د الله په خپل میانس کې وتلک حدود الله او دا چې بیانېږي الله احکام دی او پابندې دی یبینها لقوم یعلمون بیانې دی لرا دا قوم د پاره چې غیب پويږي وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ کله چې تاسو طلاق ورکړي زنانو له او بیا غي نږدې شي او خپل نیټه ته فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ پس یا اوساته دی لرا په خې طریقې باندې او سرحوهن بمعروف او یا پریک دې دی لرا په خې طریقې باندې ولا تمسكوهن ضرارا او مساته دی لرا د پاره د zarar ورکولو لتعتدوا چې تاسو زیاتې کوئ په دی باندې ومن يفعل ذلك غسوک چې دا کار کوي فقط ظلم نفسه نو دې ظلم کوي د خپل ځان سره ولا تتخذوا آیات الله هزوا او منی سه آیاتونه د الله پټو سره چې عمل پنه کوي واذکروا نعمت الله علیکم او یاد کې دا نعمت او احسان د الله په تاسو باندې وما انزل علیکم من الكتاب او دا یاد کې چې الله نازل کړي په تاسو باندې قران
والحکمت او سنت او علم یعظکم به وعظ او نصیحت کی تاسو ته په دې باندې واتقوا الله ویریږئ د الله نه وعلموا پوښه ان الله بكل شیء علیم چې بشک الله په هر څه باندې پوهیږي اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن کله چې تاسو طلاق ورکړي زنانو له او بیا ورسی خپل نیټه ته پوره شي عدت داغي فلا تعذلوهن پابندی مکوئ په دې باندې اين کحنا ازواجهن د دې خبرې نه کاغي نکاح کوي دا خپل خاوندانو سره یا د نور سره اذا تراضوا بينهم بالمعروف کله چې دی رضای په خپل مینز کې په شریعت برابر ذالک دا حکم چې دی یوعظ به په دې سره واعظ او نصیحت کول شي من کان منکم یؤمن بالله والیوم الاخر هغه چاته چې وی پتا سو کې ایمان راوړي په الله باندې پرز د آخرت باندې ذالکم ازکا لکم دا احکام پاکوالی د زړونو ستاسو دی و اطهر او پاکوالی د مخونو ستاسو دی والله یعلم والله پویږي ستاسو فائدو باندې وانتم لا تعلمون تاسو نه پویږئ په خپل فائدو باندې والوالدات يرضعن اولادهن او غمین دی د بچو چې دی نو په ورکی خپل اولاد ته حولین کاملین 2 کال پورا لمن اراد ان يتم الرضاعه دا هغه چا د پاره چې اراده لري چې پوره کی د موده د پي ورکولو على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف او پپلار د دې وړو کې باندې خوراک ورکول دي د میندو ته او کپڑے ورکول دي د میندو ته بالمعروف برابر د شریعت سره لا تکلف نفس تکلیف بنشور کوله یو تن له الا وسعها مگر مناسب طاقت دا لا تضار والدة بولدها نبا ضرر ورکول شي د مور لره په وجه د خپل ولد سره ولا مولود له بولده انا با ضرر ورکول شي پلار لره په سبب د خپل ولد سره على الوارث مثل ذلك کومور پلار نه نو لازم دی په وارث باندې دغه سي تربيت فین ارادا کچره اراده کوي دا خزا او خاوند فسوالن د جدای ان ترازم منهما خبر زای سره په خپل مینز کې او تشاورن او په مشورې د عالمانو فلا جناح علیهما پس نشته هیڅ ګناه په دې دواړو باندې چې جدا شي وین اردتم او که تاسو اراده کوئ وسو ان ترضعوا اولادکم چې طلب د پيو کې د خپل اولاد د پاره فلا جناح علیکم نشته هیڅ ګناه په تاسو باندې اذا سلمتم ما اتیتم بالمعروف کله چې تاسو مخکې اوس پاره هغه مزدوری او اجرت چې تاسو مقرر کړی دی د دستور مطابق واتقوا الله ويرجى الله نه وعلموا پوشه ان الله بما تعملون بصير چې بشک الله تاسو په عملونو باندې خلیدون کې دی
والذین کسان یتوفون منکم چې مړشي پتا سو کې ويذرون ازواجا او پریدي بیبیانی رستو د خپل ځان یتربصن غیب انتظار کوي بین فسهن خپل ځانونو ته 4 اشهر و 10 سلور میاشتې او 10 ورځې فاذا بلغنا اجلهن پس کله چې ورسی هغه خپل نیټه ته ولا جناح علیکم نشته اس ګنا پتا سبحان دې خلقو فيما فعلنا في انفسهن بالمعروف باغ کار کې چې دې کوي د خپل ځانونو د پاره خو په جایز طریقه والله بما تعملون خبير الله استاسو په ټولو کارونو باندې خپويږي خبردار دی ولا جناح علیکم نشته ګنا پتا سو باندې فيما عرضتم به هغه خبرو کې چې اشاره کوي پاغي سره من خطبه النساء چې هغه پیغام لیږل دي دغه زنانو ته او اکننتم فی انفسکم او یا کپټ ساته دا خبره په خپل زړونو کې علم الله ته معلومه ده انکم ستذکرونهن چې تاسو به یوزل ذکر کوئ د دې زنانو ولکن لا تواعدون سرا لیکن وعده مکوئ دې سره د نکاح پټي پټي الا ان تقولوا قولا معروفا هم اگر کوي نه کوي دا سوینا چې هغه جایز وي ولا تعزموا عقدة النکاح او اراده مکوي د تړلو د نکاح حتا يبلغ الكتاب اجله تر دې پورې چې ورسي هغه لیکل د الله خپل نیټه ته سلور میاشتې له سورې تیر شي وعلموا پوشه ان الله يعلم ما في انفسكم چلا پويږي په خبرو چې تاسو په زړونو کې دي فاحذروه دا الله نه يرو کې وعلموا پوشه ان الله غفور حليم چلا بخشش کوونکې دي او ډیر صبر والده لا جناح علیکم نشتیز گناہ پتا سو باندې ان طلقتم النساء کتا سو طلاق ورکوي زنانو لا ما لم تمسوهن پدا سے حال کې چې تاسو نه ملو شوي د دې سره او تفریضو لهن فریضه او تاسو نه مقرر کړی د دې لپاره مہر ومتعوهن او جوړه جامور کوي دی لرا علی الموسع قدره په مالدار باندې داغه مناسب وعلى المقتر قدره او په تنگ دست باندې داغه مناسب متاع بالمعروف دا خرچه ده په جایز طریقې سره حقا علی المحسنین دا لازم دی په نیکانو خلقو وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ وَكَتَاسُ طلاق ورکوي دی لرا من قبل ان تمسوهن مخکې ملاقات کولو نادي سره وقد فرضتم لهن فريضه او حال دار چې مقرر کړی تاسو دی د پاره مہر فنصف ما فرضتم لازم دی پتا سو باندې نیم هغه چې تاسو مقرر کړی الا ان يعفونا مگر کچره بخنو کی دا زنانا او يعفو الذي بيده عقدة النکاح یا بخنو کی هغه سره چې داغه په اختیار کې
داغه په لاس کې اختیار د نکاح دی چې خاوند دی. وان تعفو اقرب للتقوى، او دا بخنه کول یو بل ته دا ډیر نږدې دي تقوا ته. ولا تنفصلوا فضل بینکم، او مې روي هغه احسانونه او خپل ولې په خپل مینس کې اگر که جدای راغله. ان الله بما تعملون بصیر، بشک الله ستاسو په عملونو باندې خلیدون کې. حافظوا علی الصلوات، پابندی کوئ په ټولو منځونو. والصلاة الوسطى، او پاغمون درمیانه باندې. وقوموا لله قانتين، او درېږئ مانځ کې الله ته ډېر په ادب سره. فإن خفتم، کچره داسې وختي چې یریږئ تاسو د دشمن نه. فرجالا، بیا منځ کوئ پیاده، او رکبانن یا سواره ځان لا. فاذا امنتم، او کله چې تاسو په امن یې د دشمن نه. فذكروا الله، بیا د الله ذکر کوئ په مانځ سره. کما علمکم، په هغه طریقه چې تاسو له تعلیم درکړی. ما لم تکونوا تعلمون، دا غي احکامو چې تاسو نه پوهیږئ په هغې باندې. والذین یتوفون منکم، او کسان چې وفات کړي شي په تاسو کې. ویذرون ازواجا، او پریږدي بیبیان خپلې. وصیت لازواجهم، لازم دی چې وصیتو کې د پاره د خپلو بیبیانو. متاعن الی الحول، چې ساتلې وشي تر یو کال پورې په دې کور کې. غیر اخراج، او نبشی استلی د دینا. فإن خرجنا، کدی په خپل خوخه باندې وزي. فلا جناح علیکم، هیڅ ګناه نشته په تاسو باندې مشرانو. فيما فعلنا في انفسهن، هغه کار کی چې کوي دي خپل ځانونو سره. من معروف، خو په جایزو طریقو سره. الله عزیز حکیم، الله زور اور ذات ته، او هر کار د الله د حکمت ته. وللمطلقات متاع بالمعروف، او د پاره د هغې زنانو چې طلاق ورکړی شي نو صنفه او خرچه ده په جایز طریقه. حقا علی المتقین، دا لایق دی د متقیانو سره. کذالک یبین الله لكم آیاته، دغسی بیانی الله ستاسو دپاره احکام خپل. لعلکم تعقلون، دې دپاره چې تاسو خبر شئ د دین نه. الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم، ایتنی خبر هغه کسان نه چې وتیو د خپل کورونو نه. وهم الوف، او دی په زرګونو باندې. او حذر الموت، د یری د مرګ نه چې وبار اغلی وا یا جهاد پرس شویو. فقال لهم الله موتوا، پسو الله غیتا هغه ځای کې چې مړ شي نو مړ شو. ثم احیاهم، او بیا ژوند کړیو دی لره. ان الله لذو فضل علی الناس، بشکا الله خاوند فضل له په خلق باندې. ولكن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر خلق د الله تابعداري نه کوي او بندګي نه کوي. وقاتلوا فی سبیل الله، او جنگ کوي د الله په لار کې. وعلموا پوښی ان الله سمیع علیم، چې بشک الله اوریدون کړي ستاسو دعاګان او په دې ستاسو په اخلاص باندې. من ذا الذی یقرض الله، څوک دې داسې بنده چې قرض ورکي الله لرا. قرضا حسنا، قرض خیستا. فیضاعفه له،
پس دو چنب کې الله دلرا دغه مال اضعافا کثیره پس دو چنتیا ډېری والله يقبض ويبسط الله تنګیرا ولی پچا باندې او فراخرا ولی پچا باندې ویله ترجعون او دې الله تبارک تاسو واپس کړی شئ الم ترى الى الملأ ایتنی خبر دا غډلینا دا غي جماعتنا من بني اسرائيل چې دا د بني اسرائيل نو من بعد موسی دا پس د موسی علیہ السلام نا اذ قالوا لنبي الله مبعث لنا کلا چې وی دی خپل پیغمبر ته چې مقرر کا زمونږ د پاره ملکن نقاتل فی سبیل الله یو بادشاہ چې مونږ جنگ کو د الله په لار کې قال هل عسیتم نو وی پیغمبر دیتا چې آیا نږدې نه تاسو دې خبرې ته ان کتب علیکم القتال کچره فرض کړی شي پتا سو باندې جنگ کول د الله په لار کې الله تقاتلوا نو تاسو به جنگو نه کې قالوا اویدی وما لنا ولس چل دې مونږ لرا الله نقاتل فی سبیل الله چې مونږ به جنگ نه کوو د الله په لار کې وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا او حال داري چې مونږ شړلې شویو د خپل کورونو نه اجدا کړی شویو د خپل زامنو نه فلما كتب عليهم القتال نو کله چې فرض کړی شو په دې باندې جنگ کول د الله په لار کې تولو نو واوړي د خپل خبرینا الا قليلا منهم مگر لک کسان د دینه چې نو اوریدلی والله علیم بالظالمین الله ډیر خپويږي په حال د ظالمانو وقال لهم نبيهم اویلی ودیتا پیغمبر ددی ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا چې بشک الله مقرر کړی دی تاسو لپاره طالوت بادشاہ قالوا ان يكون له الملك علينا نو دی بنی اسرائیلو چې سرنګي بشي د لپاره حکومت په مونږ باندې ونحنو حق بالملك منه امونږ ډیر زیات لایق یو په بادشاہ سره ددنه ولم يؤتا ساعتا من المال او نه دی ورکړی شوی دته فراخي د مال قال او وی پیغمبر ان الله اصطفى علیکم چې بشک الله دې غوړه کړی په تاسو باندې وزاده بسطه فی العلم والجسم او زیات کړی دې په فراخه د علم او د بدن کې او د صحت کې والله یوتی ملکه من یشاء الله ورکی بادشاہی د دنیا هغه چاله چې وغواړي والله واسع علیم الله ډیر لوی علم والا او ډیر لوی فضل والا دی وقال لهم نبيهم او دی بنی اسرائیل تاغی پیغمبر دی ان آیت ملکه چې بشک انخا د بادشاہی د طالوت چې دا ایاتیکم التابوت هغه دا چراوشی تاسو ته یو صندوق فی سکینه من ربکم چې باغی کې با تسلی د زړونو یې په طرفه درپستا سنا وبقیه او پاغی کی با یادگار د علم وی مما ترک آل موسی و آل هارون داغی سیزونو نا چې پریخیو موسی علیہ السلام و هارون علیہ السلام تحملو الملائکتو روچت بکی دی صندوق لرا ملائکو ان فی ذالک لآیتا لکم بیشکا پدی کی
پورا دلیل له استاسو د پاره او بادشاہ د طالوت ان کنتم مؤمنین کچریه تاسو یقین کوونکی فلما فصل طالوت بالجنود ارکلا چې بار راوته طالوت سره د خپل لخرونه د جنگ د پاره قال وی ان الله مبتلیکم بنهر چې بشک الله ازمیخ کی پتا سو باندې په یو نهر سره فمن شرب منه فليس مني پس هغه څوک چې وبوس کې د دینه نبی زما د مرګرونه ومن لم يطعمه فانه مني هغه څوک چې وی نسکلی د دینه نو دی زما د مرګرونه الا من اغترف غرفه بيده هم مگر اجازت ته هغه چاته چې ډکه کی یو لپا چونګ په خپل لاس سره فشربوا منه نو دیو بوس کلی داغه نهرنا الا قليلا منهم مگر لګو کسانو نویس کلی فلما جاوزه هو کله چې پوره وته د نهرنا طالوت والذین آمنوا معه وکسان چې مؤمنانو د سره قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده نو دی بنی اسرائیلو چې نشتره طاقت مونږ لرنن ورځي د جنگ او د مقابله د جالوت سره او داغه د لخر سره قال الذين يظنون انهم ملاقو الله نوې په جواب کې هغه کسانو چې داغي خګمانو چې دی با ملاقات کې د الله سره کم من فئه قليله ډیر زلا هغه ډله لګه چې د مؤمنانو غلبت فئتن کثیرتن زور اور شوی دی پاغ ډل ډیره باندې باذن الله د الله په حکم سره الله په توفیق سره الله مع الصابرین او الله مرګره د صبرنا کو خلقو ولما برزوا لجالوت وجنوده او کله چې دی مخامخ شو جالوت او داغ لخر ته قالو نو وی په دعا کې ربنا اے رب زمونگا افرغ علینا صبرن راواچه زمونگ پا زلونو بانده صبر وثبت اقدامنا او مضبوط کی قدمون زمونگا پا میدان کی وانصرنا علی القوم الكافرین او مونگ زورور کی پا دی قوم کافرانو بانده پا خپل مدد سره فهزموهم باذن الله نو شکست یې ورک تیتوا جالوت او لخر داغی لرا د الله په حکم سره وقتل داوود جالوت او قتل کو داوود علیہ السلام داغی غ بادشاہ جالوت لرا فاتاه الله الملک اور کړه الله داوود علیہ السلام لرا بادشاہی والحکمت او پیغمبري وعلمه مما یشاء او نور علم او هنر هغه چې د الله خو خوا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض کچرنه وی الله چې د فقې خلق لرا بعضی په بعضو باندې کافران مسلمانانو باندې او جهاد نوې په دنیا کې لفسدت الارض نو خراب شي بو زمکا په کفر او شرک سره ولكن الله ذو فضل على العالمين لیکن الله مالک دې د ډېر لوی فضل په مخلوقات باندې چې جهاد یې فرض کړی دی تلک آیات الله
دا چې بیانول شي آیاتونه د الله د کتاب دی نتلوها علیک بالحق مونږه نازلو پتا باندې یا بیانو یې پتا باندې پرشتیا سره وانک لمن المرسلین او بشک ته خامخا دا غی لګل شو پیغمبرانو نه